چې دا شعبان المعظم ده او په دې کې هغه ګړۍ را روانې دي، هغه یو شپه پکې را روانه ده چې په هغه شپه باندې رب ذوالجلال هر چاته بخښنه نصیب کړي. خو یاد لرئ په دغه شپه باندې داسې څه بدبخته وي چې الله په هغوی ته بخښنه نه نصیب کوي. په دغه شپه باندې رب ذوالجلال هغه خلکو ته بخښنه نه نصیب کوي. اصل کې مونږ او تاسو په اصطلاح کې شب برات ورته ویلی شو، پښتو په اصطلاح کې ورته پلسی شپه ویلی شي. یاد لرئ اصل معنم دا د علماو د صلحاو زموږ او ستاسو د اسلافو طریقه ده چې دا شپه په عبادت او په ریاضت کې د الله په ذکر او اذکار کې تېروله. شب ویلی شي، شپې ته برات ویلی شي، د ازادۍ شپه. او ازادۍ شپه هم ورته ځکه وایي چې رب ذوالجلال په دغه شپه باندې د بنو کلب د ګډو باندې چې څومره ویښته دي د ګډو چیلو باندې د هغې د ویښتو په مقدار باندې خلک د جهنم نه خلاصوي او جنت ته داخلي. ځکه ورته شب برات ویل شي. او حضرت عایشه حبیبیه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې د شعبان په 15مه شپه باندې ما حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله حجره کې ونه موندو. محبوب علیه السلام ما سره موجود نه و چې ما تلاش وکړو ووتم، نو حضور علیه السلام جنت البقیع قبرستان کې موجود او ما ته وفرمایل چې د مؤمنانو مورو نن د شعبان 15مه شپه ده او په دې شپه باندې الله جل جلاله اول دنیاوي اسمان ته نزول فرمایي او رب ذوالجلال د بنو کلب د قبیلې د چیلو د ویښتو برابر ګناهګارانو ته بخشش. بنو کلب چیلې ځکه یادېږي چې په عربو کې به د دې قبیلې چې کومه رمه وه هغه به ډېرې زیاتې وي. حضور علیه السلام مؤمنانو مو ته فرمایي چې په دې شپه باندې رب ذوالجلال ټول مخلوق ته بخښنه نصیب کوي. چې چا توبه وباسله د خپلو ګناهونو نه رب ذوالجلال ته په دغه شپه باندې عبادت وکړو، ریاضت وکړو، خپل رب ته سر په سجده باندې کېښودو، په حقیقي معنو کې خپل رب ته توبه وباسله. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه شپه باندې رب ذوالجلال ټول مخلوق ته بخښنه نصیب کوي علاوه د 7 کسانو. هغه 7 کسان چې حضور علیه السلام ذکر کړی دي، اول نمبر پکې مشرک دی، دویم نمبر د والدین نافرمانه. هغه کس ته په دې شپه باندې بخښنه نه نصیب کېږي کوم چې د خپل مور پلار نافرمانه وي، رب ذوالجلال هغه کس ته بخښنه نه نصیب کارو. نو دریم نمبر دی حسد کوونکی. څلورم ته به راشو، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي شرابي ته رب ذوالجلال بخښنه نه نصیب. پنځم نمبر قاتل ته رب ذوالجلال په دغه شپه باندې بخښنه نه نصیب کېږي. شپږم نمبر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه خلکو ته بخښنه نه نصیب کېږي چې د چا پرتوب پنسي چې دي دا د ګیټکو نه ښکته وي. ولې؟ ځکه چې دا د تکبر علامه ده. او اووم نمبر چغلخور ته رب ذوالجلال په دغه شپه باندې